وعلیکم السلام ورحمت الله. ملګري یو سوال دی چې د امام مهدي د نصرت لپاره چې کوم اوس یو تنظیم شروع شوی دی حرکت انصار المهدي، نو دغه ملګري دې کې ټول هلکان دي او دې کې چې کوم دی نو څوک داسې بوډا او اکابرو کې څوک شخصیت نشته، نو دې به سره ملګرتیا کولو څه حکم دی؟ ځکه خلک هغه تنظیم سره هغه ډلې سره ملګري کېږي کوم سره چې اکابر وي، علما وي، سپین ږیري خلک وي. نو دوه خبرې ضروري دي. لومړنۍ خبره خو دا ده چې دا سوال نه دی پکار چې تاسو سره څوک علما کرام مشران دي، دا سوال پکار دی چې زمونږ کوم کار د قرآن یا د حدیث یا د اجماع یا د قیاس یا د اکابر علماء دیوبند او د رایج څومره تنظیمونه دي د هغې د کم کار مخالف دی او موږ باندې کم عالم داسې څه فتوه لګولي چې زموږ یو کار غلطي او شرعي دلایلو په بنیاد یې موږ باندې فتوه لګولي. د دې وجې صرف هلکان کېدل دا د خرابوالي وجه نه ده. یو دویمه ده چې د امام مهدي د انصارو په باره کې دا راځي په بعضو روایاتو کې چې په هغې کې به کحول هغه کم وي، یعنې ادیړ عمر کسان هغه به کم وي. ادیړ عمر د 13 نه تر 40 عمر پورې کسانو ته وایي چې ادیړ عمر کسان به پکې کم وي. نو د دې وجې د امام مهدي د انصارو صفاتو کې یو دام دي چې ادیړ عمر کسان به پکې کم وي، بلکې داسې به وي لکه څنګه چې په سالن کې مالګه او په سترګه کې توروالی دی. نو دا ټول ملګري به د امام مهدي هغه نور ځوانان او کومونګه د قرآن مجید بنیاد ته وګورو. د قرآن مجید کې چې کوم د اخري زمانې په باره کې سورې کهف دی او سورې کهف کې چې کوم خلکو سره د ملګرتیا په باره کې یعنی تذکره ده چې څوک د حدیث د صورت وایي هغه به د فتنې نه بچ کېږي، په دې حدیث په دې قرآن په دې صورت باندې غور او فکر کوي هغه به د فتنې نه بچ کېږي او د تلاوت سره به د فتنې نه بچ کېږي. نو د هغې کې چې کوم بنیادي خلک دي نو هغه دا دي چې هغه به والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، چې دې سره به فتیه یعنی هلکانو او هغې هدایت د الله رب العالمین هدایت لپاره قدم اوچت کو نو الله هغې له هدایت سوا کو. دویمه قرآن مجید کې قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، د فتى اطلاق دی. او درېمه خبره دا ده چې یعنی د خپل خواهش مطابق چې پلان کې کس شي نه زه به منم. وقالوا لولا انزل ما لهذا الرسول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چې په غټو خلکو کې د سره څوک ملګري ولې نه دي، غټو خلکو باندې ولې دا قرآن نه دی نازل شوی. نو د چا په خوښه باندې ملګري کېدل دا نه، بلکې قرآن حدیث اجماع قیاس او د اکابرو اجماع چې کوم د هر زمانې نیکان خلک دي یا یو داسې تنظیم سره جوړي چې نورو دیني رایج تنظیمونو نفي کوي، د هغې مخالفت کوي یا داسې یو کار کوي چې هغه د شرعي اصولو سره متصادم وي، یا د امام مهدي انتظار په داسې انداز سره کوي چې دین نور کارونه پرېږدي، یا د امام مهدي د مهنت لپاره داسې یو شکل جوړوي چې په شکل کې شرعي خامې وي، یا په داسې انداز سره مهنت کوي چې په امت کې افتراق راځي، یا د امت اجتماعیت تسنس کېږي، یا د شریعت څخه مسلمه اصول هغه خرابېږي، یا د خلکو جان او مال ته نقصان میلاویږي، یا د خلکو د ملک د رایج قوانینو خلاف ترتیب وي. د دې وجې دغه ټول کارونه سره کو مثلا یو تنظیم کار کوي دا خو ناروا دی او دا صحیح نه دی او دا چې کوم دی نو مخالفت کې راځي. د دې وجې څومره چې رایج تنظیمونه دي نو د دې ابتدا د هلکانو نه شوې ده، داسې خلکو نه شوې ده چې هغې یعنې نوې هلکانو د هغې په مقابله کې زاړه خلک چې کومو نو هغې دغه کار نه کو، لکه تنوي صاحب رحمت الله علیه، لکه مولا عمر صاحب رحمت الله علیه هغه هلک او د هغه سره نور چې کوم غټ تنظیمونو هغه د لویو غټو خلکو خو الله پاک خیر په ده کې کېښود. دغه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین هغه کې اکثر نبی علیہ السلام په چې کله اسلام وروړنو واړو دغه رنګې عشره مبشره هغه واړو 313 بدرین چې کوم صحابه هغې کې 40 نه بره کسان چې کوم هغه ډېر کم 2-3 نه علاوه ټول واړو. د دې نه دا معلومیږي چې د عمر ته چې کوم دی نو شرط نه دی، بلکې اصل شی هغه شریعت دی، د شریعت اصول دي، په هغې باندې پوره ودرېدل دي.
او په داسې زمانه کې چې ټول امت هغه یو کار پرېښی دی او څه کسان راپاسي هغوی د خلافت دپاره چې کوم فرض کفایي یو حکم دی او هغه خلک 100 کالو راسې پرېښی دی، نو ټول امت په دې متفق دي، تبلیغ والا په دې متفق دي چې موږ به محنت کوو تر څو چې امام مهدي راشي نو موږ به هغه ته خلافت حواله کړو، هغه ته به د انفرادي چې کوم اصلاح کار دی دا به هغه دپاره یو بنیاد شي. دغه رنګې مدارس والا هم دا وایي، دغه رنګې نور چې څومره مجاهدین دي هغوی هم دا وایي. د دې وجې اتفاق د ټولو په یو دی چې خلافت په امام مهدي صاحب په نګرانۍ کې راځي، د هغې لپاره د مخکې نه محنت ضروري دی. خو اوس دغه مخکې محنت دا بلا واسطه پکار دی که بل واسطه پکار دی، دې کې اختلاف دی. د زموږ موقف او د نیکانو چې څومره نن سبا زمانه کې د امام مهدي لپاره منظم محنت کوي، د هغې رایه دا ده چې منظم محنت پکار دی او تکویني اسباب یعنی علامات زمانیه مکانیه شرعیه دا چې پوره شو د دې په رڼا کې شخصیت ټول علامات پوره شو نو شریعت په تناظر کې موږ قدم اوچتول دا زموږ ذمہ داري ده. نو د دې لپاره د دې باندې دې نقطه باندې سوچ دا ټول علماو له پکار دی.